بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فرسٹ ایئر انگلش کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے ہیز فرسٹ فلائٹ پارٹ 2. پچھلے اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آپ چینل کے پلے لسٹ میں بھی ان اسباق کو ترتیب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر اور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لیٹس گیٹ اسٹارٹ. گا 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 ہی کرائٹ. گا 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 وہ چلایا. بیگنگ ہر. بیگ کا معنی ہے منت سماجت کرنا. اپنی ماں سے منت سماجت کرتے ہوئے. ٹو برنگ ہم اوور سم فوڈ. کہ وہ اسے کچھ خوراک لا کر دے. گاؤلا شی اسکریم بیک ڈرائسولی. اسکریم کا معنی ہے چلانا اور ڈرائسولی کا معنی ہے حقارت کے ساتھ. گاؤلا اس نے حقارت سے واپس چیخ لگائی. بٹ ہی کیپٹ کالنگ پلینٹیولی. کیپ کالنگ کا معنی ہے آواز جاری رکھنا اور پلینٹیولی کا معنی ہے دردناک انداز سے. لیکن وہ دردناک انداز سے چلا رہا تھا. And after a minute or so, اور پھر 1 یا 2 منٹ بعد, she uttered a joyful scream. اس نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا. His mother had picked up a piece of the fish. اس کی ماں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا. And was flying across to him with it. اور وہ اسے لے کر اس کی طرف اڑ رہی تھی. He leaned out eagerly. لین کا معنی ہے جھک جانا اور eagerly کا معنی ہے شوق کے ساتھ یا بے قراری کے ساتھ. وہ بے قراری کے ساتھ سامنے کی طرف جھک گیا. Tapping the rock with his feet. ٹیپ کا معنی ہے ٹپ ٹپانا اور اپنے پاؤں سے چٹان کو ٹپ ٹپا رہا تھا. Trying to get nearer to her as she flew across. اور اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی. But when she was just opposite to him. لیکن جب وہ بالکل اس کے سامنے پہنچ گئی. Abreast of the ledge. چٹان کے بالکل اوپر یا سامنے. She halted. halt کا معنی ہے رکنا تو وہ رک گئی. Her legs hanging limp. ہینگ کا معنی ہے لٹکنا اور لم کا معنی ہے ڈھیلا. اس کے پاؤں لنگڑاتے ہوئے لٹک رہے تھے یا ڈھیلے لٹک رہے تھے. ہر ونگز موشن لیس. موشن لیس کا معنی ہے ساکن اور اس کے پر ساکن ہو گئے. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. اس کے منہ میں مچھلی کا ٹکڑا اب تقریباً اسی کے منہ میں پہنچ چکا تھا. He waited a moment in surprise. حیرانگی میں اس نے ایک لمحہ انتظار کیا. Wondering اور حیران ہوتے ہوئے. Why she did not come nearer. کہ وہ کیوں اس کے قریب نہیں آئی. And then maddened by hunger اور پھر بھوک نے اسے پاگل کر دیا. She dived at the fish with a loud scream. اور ایک تیز آواز کے ساتھ اس نے مچھلی کی طرف غوطہ لگایا. He fell outward and downward into space. وہ خلا میں باہر اور نیچے کی طرف گر گیا. His mother had swooped upwards. swoop کا معنی ہے اڑ جانا اور upward means اوپر. اس کی ماں اوپر کی طرف اڑ گئی. As he passed beneath her. جیسا ہی وہ اس کے نیچے گزر گیا. He heard the swish of her wings. swish کا معنی ہے سرسراہٹ. تو اس نے اپنی ماں کے پروں کا سرسراہٹ سن لیا. Then a monstrous terror seized him. monstrous کا معنی ہے بہت زیادہ. terror means خوف اور seize کا معنی ہے گھیر لینا. ایک خطرناک خوف نے اسے گھیر لیا. And his heart stood still. اور اس کا دل ساکن ہو گیا. He could hear nothing.
وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا. But it only lost it a moment. لیکن یہ حالت ایک لمحے تک رہ گیا. The next moment he felt his wings spread outwards. اگلے لمحے اس نے اپنے پروں کو باہر کی طرف پھیلتے ہوئے محسوس کیا. The wind rushed against his breast feather. ہوا اس کے سینے کے پروں سے ٹکرائی. Then under his stomach. پھر اس کے پیٹھ کے ساتھ. And against his wings اور پھر پروں کے ساتھ. He could feel the tips of his wings cutting through the air. وہ اپنے پروں کے سروں کو ہوا کو کاٹتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا. گاگا ہی cried. گاگا هغه چغه واله begging her مور ته یې درخواست کاوه to bring him over some food چې ماله لږ خوراک راوړه. گاولا she screamed back derisively. گاولا هغې په حقارت سره واپس چغه واله but he kept calling plaintively. لیکن هغه په دردناک اواز سره اوازونه جاری ساتل. And after a minute or so او د یو منټ یا دوه نه پس she uttered a joyful scream. مورې د خوشحالۍ یوه چغه واله. His mother had picked up a piece of fish. مورې د مئی یو ټوکړه راوچته کړې وه and was flying across to him with it. او د دې ټوکړې سره د هغه طرف ته رالوتله. He leaned out eagerly. هغه په بېقرارۍ سره مخې ته ټیټ شو. Tapping the rock with his feet. د خپلو خپو سره به یې چټان ټپاوه. Trying to get nearer to her as she flew across. او کوشش یې کاوه چې د مور ته نږدې شم څنګه چې هغه راله. But when she was just opposite to him. لیکن چې کله مور د هغه بالکل مخامخ شوه. abreast of the ledge. د چټان د پاسه یا د چټان برابر. she halted. نو هغه ودرېده. her legs hanging limp. د هغې خپې ډیله زنګېدې. her wings motionless او وزرې بې حرکته شوې. the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. او د مئی ټوکړه چې کوم د هغې په خوله کې وه تقریبا د هغه مخوکي ته را رسېدلې وه. he waited a moment in surprise. په حیرانتیا سره یو لمحه انتظار وکړو. wondering او حیرانېدو why she did not come nearer. چې ولې مې مور خواله رانغله. and then maddened by hunger او بیا د لوږې نه پاگل شو. she dived at the fish with a loud scream. he dived at the fish with a loud scream. او په یو تیزه چغه سره یې د مئی طرف ته غوفه ووهله. he fell outwards and downwards into space. او په خلا کې بهر ته ښکته طرف ته پریوتو. his mother had swooped upwards. مور ته بره والوته. as he passed beneath her. څنګه چې دی د خپلې مور نه لاندې تیر شو. he heard the swish of her wings. نو هغه د مور د وزرو سرسراحت واورېدو. then a monstrous terror seized him. بیا یو خطرناک یری دی ګیر کړو. and his heart stood still. او د ده زړه ساکن شو. he could hear nothing. اسی هم نشو اورېدی. but it only lasted a moment. لیکن دا حالت د لږ وخت دپاره و. the next moment he felt his wings spread outwards. او بله لمحه د محسوسه کړه چې د ده وزرې بهر طرف ته خورې دي. the wind rushed against his breast feather. هوا د هغه د سینې د وزرو سره ټکراوېده. then under his stomach. بیا د هغه د خېټې لاندې. and against his wings. او د هغه د وزرو خلاف. he could feel the tips of his wings cutting through the air. او هغه د خپلو وزرو په سرونو باندې هوا کټ کېدل محسوسول. he was not falling headlong now. headlong کا معنی ہے سر کے بل. اب وہ سر کے بل نہیں گر رہا تھا. he was soaring gradually downwards and outwards. سور کا معنی ہے اڑنا. gradually means آہستہ آہستہ. اب وہ آہستہ آہستہ باہر اور نیچے کی طرف اڑ رہا تھا. he was no longer afraid.
اب وہ خوف زدہ نہیں تھا. He just felt a bit dizzy. Dizzy کا معنی ہے سر چکرانا. بس اس کا سر تھوڑا سا چکرایا. Then he flapped his wings once. پھر اس نے ایک بار اپنے پروں کو پڑپڑایا. And he soared upward. اور وہ اوپر کی طرف اڑ گیا. He uttered a joyous scream. اس نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا. And flapped them again. اور دوبارہ پروں کو پڑپڑائے. He soared higher. وہ اوپر اڑتا گیا. He raised his breast. اس نے اپنا سینہ باہر نکالا. And banked against the wind. بینک کا معنی ہے ہوا میں موڑنا اور ہوا میں موڑنے لگا. گا 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 گاولا. گا 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 گاولا کی آوازیں نکال رہا تھا. His mother swooped past him. اس کی ماں اس کے قریب اڑ گئی. Her wings making a loud noise. اس کے پر شور مچا رہے تھے. He answered her with another scream. اس نے ایک اور چیخ کے ساتھ اسے جواب دے دیا. Then his father flew over him screaming. پھر اس کا باپ بھی آوازیں نکالتا اس کے پاس آیا. Then he saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. کروٹ کا معنی ہے ارد گرد اڑنا. بینک کا معنی ہے مڑنا. سور کا معنی ہے اوپر نیچے اڑنا. اور ڈائیو کا معنی ہے غوطے لگانا. پھر اس نے دونوں بھائی اور بہن کو اپنے ارد گرد اڑتے ہوئے مڑتے ہوئے غوطے لگاتے ہوئے اور اوپر نیچے پرواز کرتے ہوئے دیکھا. Then he completely forgot. پھر وہ مکمل طور پر یہ بات بھول گیا that he had not always been able to fly. کہ کبھی وہ اڑنے کا قابل نہیں تھا. And commenced himself to dive and soar and curvet. اور پھر اس نے غوطہ لگانا اوپر اڑنا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا. Shrieking shrilly. تیز آواز سے چیخیں نکال رہا تھا. He was near the sea now. اب وہ سمندر کے قریب تھا. Flying straight over it. اور بالکل اس کے اوپر اڑ رہا تھا. Facing straight out over the ocean. اور اس کا چہرہ سیدھا سمندر کی طرف تھا. He saw a vast green sea beneath him. اس نے نیچے وسیع سبز سمندر دیکھا. With little ridges moving over it. رج کا معنی ہے موج یا چپے جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی موجیں حرکت کر رہی تھی. And he turned his beak sideways. اور اس نے اپنی چونچ ادھر ادھر گھمائی. And crowed amusedly. اور خوشی سے آوازیں لگانے لگا. And around him his family was screaming. اور اس کے گرد اس کا پورا خاندان آوازیں لگا رہا تھا. Praising him. اس کا تعریف کر رہے تھے. And their beaks were offering him scraps of dogfish. اور ان کے چونچ اسے مچھلی کے ٹکڑے پیش کر رہے تھے. He has made his first flight. اس نے اپنی پہلی پرواز مکمل کر دی. He was not falling headlong now. اس هغه سر د لاندې نه را پریوتو. He was soaring gradually outward and downward. هغه به رو رو بهر طرف ته او ښکته طرف ته الوتو. He was no longer afraid. اوس هغه نه یریدو. He just felt a bit dizzy. صرف سر پې چورلیدو. Then he flapped his wing once. او بیا یو ځل خپلې وزرې وپړقولې. And he soared upward. او بره طرف ته والوتو. He uttered a joyous scream. د خوشحالۍ یو ناره یې ولګوله. And flapped them again. او بیا یې وزرې وپړقولې. He soared higher. او بره والوتو. He raised his breast. خپله سینه بهر راویسته. And banged against the wind. او په هوا کې تاو شو. گا 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 گاولا. د گا گا گاولا ناره یې وهله. His mother swooped past him. مور هغه ته نږدې راوالوته. Her wings making a loud noise.
د هغې وزرو یو تیز شور جوړاوه. He answered her with another scream. او د یو بلې چغې سره یې مور ته جواب ورکو. Then his father flew over him screaming. او بیا د ده پلار چغې وهلې او راوالوتو. Then he saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. او بیا هغه خپل دوه رونه او یوه خور ولیده چې د ده نه ګیر چاپیره الوتل، اخوا دېخوا تاوېدل، واپس کېدل، برښکته الوتل او غوفې وهلې. Then he completely forgot. بیا د هغه نه مکمل طور هیر شو that he had not always been able to fly، چې چرته دی د الوتو قابل نو. And commenced himself to dive and soar and curvet. او dive برښکته الوتل او اخوا دېخوا تاوېدلې شروع کړل. Shrieking shrilly او په تیز اوار سره یې چغې وهلې. He was near the sea now. اوس هغه سمندر ته نږدې و. Flying straight over it او د دې د پاسه سیده پرواز یې کاوه. Facing straight out over the ocean او بهر یې سیده سمندر طرف ته کتل. He saw a vast green sea beneath him او د ځان نه لاندې یو شین سمندر ولیدو. With little ridges moving over it چې وړې وړې چپې په دې باندې تلې. And he turned his beak sideways او هغه خپله مخوکه یو طرف ته تاو کړه. And crowed amusedly او په خوشحالۍ سره یې आवाज وکړو. And around him his family was screaming. او د هغه نه ګیر چاپېره د ده خاندان هم اوازونه کول. Praising him چې د ده تعریف یې کاو. And their beaks were offering him scraps of dogfish. او د هغې مخوکو ده ته د dogfish ټوکړې پیش کولې. He has made his first flight. هغه خپل اولنی پرواز مکمل کو.